بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مغضوب عليهم لپس تشریح رونشو ولا الضالين او ندی گمراهان ضالين جمع صيغه د ضلال نه ماخوذ ده. ضلال لغت کې ویل کی الخفاء والغیبوبه اٹوالی ته ویل کی او غائب کېدل ته ویل کی. عرب يظل الماء في اللبن وبا پپوی کې ورکه شولې دویم په معنا د هلاکت سم راځي. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. کله چې موږ هلاک شو او ورک شو نو دوباره به موږ الله را پورته کوي. معنا دا خو د عقل نه بعیده ده. زلزله هغه کاڼي ته ویل کېږي حجر املس يرده السيل في الوادي. خویا کاڼه چې سیلاب پې راشي او په خوړ کې د یو ځای نه بل ځای ته وځي دې ته ویل کېږي زلزله. دریم معنی ده العدول عن الطريق المستقيم. د صحیح لارې نه اوړېدل دې ته ویل کېږي ضلال. او کله کله تعبیر په ضلال د نسیان نه کوم کېږي. خبره یې ریدل قرآن کې به دې معنا راغلی واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان أن تضل إحداكما فتذكر إحداكما الأخرى. کدی وینه خبره یې رشي دا بله به ورته رایادوي. دلته ضلال معنا ده العدول عن الطريق المستقيم. د حق لارې نه اوړېدل حق لارې پرېښي او په باطل باندې روان شوي. دلته دغه معنا مراد ده چې ولا الضالین او ندي گمراهان. گم راه معنا لارې ورکه کړې حق لارې پرېښي ده په بل طرف باندې روان ده. بیا دلته دوه ډلې ذکر کړي په مقابل د منعم علیهم کې چې صراط مستقیم د هغه کسانو لار موږ ته وښیوه چې صراط الذین انعمت علیهم تا په انعام کړه او غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. مغضوب هم نه دي ضالین هم نه دي. مغضوب علیهم نه مراد هغه څوک دي چې د الله په غضب باندې اخته شوي دي او حق یې پرېښی دی سره د علم نه. بیا په دې کې ټول هغه فرقې داخلي دي چې هغوی ته حق معلوم شوی دی چې اسلام حق دی، توحید حق دی، نبی حق دی، د هغې تابعداري حق ده.
خو د ضد او عناد د وجې نه حق پرېښی دی او د هغې په مخالفت کې ودرېدلي دي. د دې په ابتدا کې اوله ډله رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړې ده د یهودیانو، ځکه دا یهودیان هم په دغه ډلو کې یو ډله وه. سره دی نه چې دې وخت کې هم دا مغضوبون علیهم شته چې ځان ته دعوه د اسلام کوي، خو لیکن حق سره د ضد او د عناد د وجې نه پرېږدي. حدیث کی راځي د عدی بن حاتم وی ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو په باره د غیر المغضوب علیهم کې، وی راته ویل چې دې نه مراد یهود دي، هم الیهود، او د ضالینو باره کې مې تپوس وکړو، راته ویل نسوارا دي. نو د ضالین نه مراد هغه کسان دي چې هغوی حق پرېښی دی د جهالت د وجې نه، فقدوا العلم فتركوا الحق عن جهل. علم وسشته دی نه چې حق وپېژني، نو هېڅ د جهالت د وجې نه په باطل پسې تلي. دې ته ویلی کېږي ضلال. قرآن کې دي فماذا بعد الحق الا الضلال. د حق پرې خسرو نه وروستو بس ګمراهي ده. نو په دې کې ټول هغه جماعتونه انسانان پکې ضالین کې داخل دي چې د جهالت د وجې نه حق پرېښی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تفسیر په نسواراو کړی، نو دا تفسیر دی باشهر الفرق، هغه زمانه کې مشهور فرقه چې حق سره د جهالت نه پرېښی نو هغه نسواراو، او یهود چې کومو حق یې پرېښی سره د علم نه. دا پکې داخل شو. خو دا تفسیر د نبی صلی الله علیه وسلم تفسیر باشهر الفرق دی. همدا وجه ده چې وروستو مفسرینو دې نور مصداقات هم ښودلي، ولکه دا بینی تفسیر وی به نور مصداقاتو ته ضرورت نه و، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تفسیر د پاسه تفسیر نه وي. و چونکې نبی صلی الله علیه وسلم په دې فرقو بیانولو کې دا اشهر الفرق ذکر کړو چې مغضوب هغه ته وایي چې علم حق یې پرېښی سره د علم نه، ضد او د عناد د وجې نه. او نسوارا هغه چاته ویلی کېږي چې حق یې د جهالت د وجې نه پرېښی. او د هغې دپاره نبي صلی الله علیه وسلم دا دوه ډلې ذکر کړي اشهر الفرق. نو دې وجې نه بیا علماو مصداقات د هغې نور هم ښودلي چې هلکه دې ډله کې علم یې سره د حق نه پرېښی، سره د معرفت نه حق پرېښی، او د بلې ډلې حق پرېښی د جهالت د وجې نه، د مصداق دی. ابن ابي حاتم هغه وایي چې لا اعلم فيه خلافا للمفسرين، وی ما ته د ټولو مفسرینو په دې اتفاق دی، معلوم دی، او سره اختلاف راته نه دی معلوم چې بأن المراد اليهود والنصارى، چې د مغضوب علیهم نه مراد یهود دي، ضالین نه مراد نصارا دي. او څوک چې وایي چې یاره دا مصداق د دې ښودل ځکه صحیح نه دي چې ان الحمد منکري الصانع والمشرکین، کم کسان چې د الله د وجود نه منکر دي، او یا کم کسان د الله سره شریکان جوړي،
دا خو د یهودو د نصاراو نه هم ډېر خبیث دي. نو دا قول که کم کسانو کړی دی وایي دې قول ضعیف دی، نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې مصداقات څوک وښودل، یهودي وښوده، نصارای وښودل، همدقه دي. پاتې شو ټیک ده، څوک چې منکر دي نو هغه ډېر خبیث دي، خو لیکن هغې له شریعت اعتبار نه دی ورکړی، مشرکانو له هم شریعت اعتبار نه دی ورکړی. اصل کې دا یهود او نصارا دیو دعوت کوله د دین، ځان یې منسوبو دین سماوي ته، نو دې مقابله سخته وه، نو ځکه پې الله رد وکړو غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. که دې وخت کې کمونسټ هم شته او کمونسټو باندې موږ ډېره مقابله اوسه نه کوو په نسبت هغه کسان چې ځان ته مذهبیان وایي او غلط دین خلکو ته پیش کوي، د هغې څه زموږ مقابله سخته ده که نه، ځکه د کمونست ضرر دونه نه دی لکه د ده ضرر چې په عوامو څونه دی. عوام یې د حق نه منع کړي دي، دین ته یې نه پرېږدي، د دین غلط تصور ته پیش کوي، هغه صحیح تصور د اسلام د هغې نه یې منع کوي. نو دې وجې نه دی نه مراد یهود او نصارا دي. لیکن مخکې وشوه چې نبی صلی الله علیه وسلم دا تفسیر په اشهر الفرق کړی دی، د وجې نه نور مفسرین هم قول کړی چې د مغضوب علیهم نه مراد کفار دي. سهل ابن عبدالله او زوالون نه مراد منافقان دي، مغضوب نه مراد ټول کافران، زوالین نه مراد منافقان. سهل ابن عبدالله تستری هغې تفسیر کړی دی غیر المغضوب علیهم بالبدعه، غضب مې نه دی شوی په بدعت کولو، ولا الضالین عن السنه، او د سنت نه ګمراه شوي نه دي. خو دا د هغې دپاره یو مصداقات دي، دې وجې راجح قول دا دی چې مغضوب علیهم هغه چاته ویلی کېږي حق یې پرېښی سره د علم نه، او زوال هغې ته ویلی کېږي چې حق یې پرېښی دی سره د عدم علم نه، جهالت د وجې نه حق نه پېژني. د دې وجې ابن قیم وایي چې والمغضوب علیه ضال عن هدایت العمل، مغضوب هغه چاته ویلی کېږي چې هغه زوالي د هدایت العمل نه، حق ته معلوم دی خو عمل پې نه کوي، عمل یې پرېښی. او ضال مغضوب علیه، دا مغضوب علیه دی ولې لضلاله عن العلم الموجب للعمل، ځکه داسې داسې علم نشته چې په هغې باندې حق معلوم کړي او بیا په هغې باندې عمل وکړي. نو لہذا دواړه مغضوب هم دي زوال هم دي، دا یو مغضوب د دې د وجې نه دی چې زوال دی عن العمل، او دا بل زوال ځکه دی مغضوب دی د دې د وجې نه چې حق ته معلوم نه دی چې په هغې باندې عمل وکړي پې ورشي. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، بیا قرآن کې اکثر الله د یهودیانو متعلق لفظ د غضب استعمال کړی، لکه من لعنه الله وغضب علیه، او خاص صفت د نصارا چې قرآن کې ذکر کړی هغې کې لفظ د زلال ذکر کړی، قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. داغه مصداقات شو، دا یو ډله هغه شوه چې حق ته معلوم دی او تابعداري نه کوي د ضد د وجې نه،
او دا دویمه ډله هغه ده چې جاهلان دي حق نه پیژني لکه دې وخت کې بعضې داسې کسان شته علم والا حق ته معلوم دی خو په ضد او په عناد د حق کې ولاړ دي او بعضې داسې کسان جاهلان حق نه پیژني او په هغه باطلو کسانو پسې روان دي د جهالت د وجې نه یا الله د دې دواړو نه موږ وساته بیا دلته ګور غیر المغضوب علیهم صيغه اسم مفعول استعمال کړه او نسبت د غضب الله ته ونکو اغضبت علیهم بس یې ونه ویلو لکه انعمت علیهم کې هلته نسبت شوی و د دې وجه پرون موږ تاسو بیان کړه چې یو خو ادب دی الله ته نسبت څه نه کېږي نسبت د شر الله ته نه کېږي دویمه وجه دا ده چې صيغه اسم مفعول یې ځکه استعمال کړه د پاره د عموم د غضب المغضوب علیهم غضب ته شوی دی نو چا ته غضب دی الله مو ته غصه دی ملائکه مو ته غصه دي تر دې چې یاران دوستان به هم دې ته غصه وي قیامت په ورځ باندې به یو بل نه تبرع کوي او یلعن بعضهم بعضا په یو بل باندې به لعنت وي تر دې چې دا څرمنې به هم پې لعنت وي نو ځکه یې صيغه اسم مفعول استعمال کړه هغه مغضوب علیهم مخکې راوړو ضالین یې پسې وروستو راوړو تقدیم د مغضوب علیهم علی الضالین وکړو یو فایده پکې هغه دا ده چې دې کې مراعات د زمانه کړی ځکه مغضوب علیهم نه مراد یهودو یهود په زمانه کې مخکې د نصاراونه دویمه وجه د تقدیم دا ده چې دا مغضوب علیهم په مدینه کې وو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره گاونډیانو او نصارا نبی صلی الله علیه وسلم سره په مدینه کې نږدې نه بلکې لرې وو هغه روم او دغه خواوشا علاقه وه همدا وجه ده چې په قرآن کې اکثر خطاب دا د یهودو سره وي په نسبت د نصاراو سورة بقره کې ټوله خبره د یهودو سره ده یا دغه نور سورتونه آل عمران کې نصارا نجران راغلي وو هغوی سره خطابات شوي دي درېیمه وجه دا ده چې اليهود اغلظ کفرا من النصارى د یهودو کفر سخت په نسبت د کفر د نصاراو قرآن کې الله موږ تاسو ته وایي لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا نو د هغوی کفر سختو نو هغوی غضب یې د هغوی دپاره ذکر کو مخکې ذکر کړو لکه د هغوی کفر په عناد بنا و په بغي نو د هغوی نه بچ کېدل ډېر اهم و ګوره دیو نه ځان وساتئ خواله مه ورځئ ځکه دا ضدیان او عنادیان دي کله چې تا ته پته چېرې یو ملا دی ضدي دی عنادي دی هغه له ورځم مه هغه سباس مباحثه مه کوه ځکه ستا ورتګ پې څه نه کوي څه فایده پې نه کوي ستا باس مباحثه پې فایده نه کوي او نصارا به په هغې پسې ښکته وو نو د دې وجې نه هغې رستو راوړه او څلورمه وجه د دې ټولو نه راجحه ده هغه ده چې مخکې منعم علیهم ذکر شو صراط الذین انعمت علیهم
او غضب ضد الانعام ده. نو دې د وجه نه د هغې ضدې په هغې پسې متصل لاړو. دې ته ویل کېږي ازدواج او مقابله. د هغې مراعات یې کړی. که زوالین یې مخکې راوړی وی نو بیا په دې زوالین او په منعم علیهم کې هغه ازدواج او مقابله صحیح نه وه. نو د هغې مراعات د وجې نه دا مخکې راوړو. بیا د الله په منځ کې زیات کو غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. دسې ونه ویلو چې غیر المغضوب علیهم والضالین. نو د الله په مابین د معطوف په معطوفونه لیکي زیات کړی دی د یو څه فایدو دپاره. یو فایده په هغې کې تاکید للنفی، تاکید دی د پاره د هغې نفي چې کوم نفي په غیرو کې وه، غیر المغضوب کې غیرو کې نفي وه که نه، د هغې نفي تاکیدي په ولد دوال سو کلاب سره. دا د شو للمغضوب علیهم ولا الضالین یا غیر المغضوب علیهم غیر الضالین. دویمه فایده دفع توهم وها، کله یې نوی راوړی نو بیا به دا وهم کې پرېوتلی چې دا مغضوب علیهم ولا الضالین یو نوع خلق دي او د دې دوه صفته دي، یو صفت د غضب بل صفت د ضلال. او دا وو دلالت په تغیر ځکه نه کوو ځکه کله کله وو د صفاتو په منځ کې راځي که نه، عطف صفت علی صفت کې راځي. الله لکه د مؤمنانو په باره کې راځي قد افلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. نو کله یې نوی راوړی نو بیا به ګمان دا وی چې د عطف صفت علی صفت دی. دا الله چې داخل کړو نو دې دلالت وکړو په دې چې دا دواړه صفات متغایره دي او انواع جدا جدا دي. اول نوع جدا ده، دا دویمه نوع جدا ده. نو دې وجه نه لا راوړو. ابه غیرو یې را نه وړو او لا یې راوړو. یو خو دې د وجه نه چې لا اقل حروفا، حروف د دې کم دي په نسبت د غیرو او معنا او مقه د غیرو ورکوي. دویمه تکرار نه پې بچ شو، که بیا غیر الضالین راوړی تکرار به راغلی غیرو په ځای لفظ لا راوړو. بل دا د غیرو په دې نطق کې ثقل دی چې اول هم غیرو ویلی بیا غیر الضالین نو ثقل به دوه ځل راغلی په غیر د فصل نه، صرف کلمه مفرده به پکې راغلی. نو د دې ثقل بچ کېدو د وجې نه غیرو لفظ را نه وړو، ضالین یې راوړو. دغه حکمت په دې کې. نو اوس لفظي معنا د فاتحې دا شوه الحمدلله، تمام صفات د کمال الله لره دي، رب العالمین چې پالونکی د تمام مخلوقاتو ده، الرحمن بحد مهربانه ده، الرحیم همیشه رحم کوونکی ده، او یا الرحیم خاص رحم کوونکی ده په بندگانو مؤمنانو.
مالک یوم الدین اختیارمند دی د ورځې د جزا او په دغه ورځ کې چې کوم حالات را روان دي ایاک خاص تا یا الله نعبد من عبادت کو و ایاک نستعین او خاص تا نه مدد غواړو اهدنا الصراط المستقیم را اخای منگتا الصراط المستقیم اغنی غلارا اغا تابداری دا قرآن او دا سنت صراط والذین چه دا لار دا اغا کسانو دا انعمت علیهم چه تا پی انعام کڑے غیر المغضوبی ندے غضب کڑے شوی علیهم پاغیو ولدوالین او ندی گمراهان یا غیر المغضوبی نلار دا غضب کڑے شو پاغیو ولدوالین او نلار دا گمراهانو سورة فاتحی پا آخر کی علماوی سوچ فاتحه که پا مانزی کی ہوئی که دا مانزن بار ہوئی پا آخر کی آمین ویل مستحب دی او دا آمین مانا دا اللہم استجب یا اللہ از منگ دا دعا تا قبول کچ دا کم سوال منگتانو کو ہمیں دا لفظ دا آمین پا اتفاق دا علماء دا قرآن نہ دے دلیل دا دے چی پا قرآن تی ندے لکل شوے یو رسم الختم کم پا قرآن کی آمین لکل شوے ندے نو دا قرآن ایسا ندا ہاں ویلی مستحب دی دلیل پہ استحباب باندے حدیث تے امام احمد ابو داود ترمذی نقل کرے دا وائل ابن حجرنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين وماذا النبي صلى الله عليه وسلم نواو ريدا غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول استلون بآمين ويل ومد بیا صوته آوازی پی اوچت کو ذکر پر روایت دا ابو داود کی دا مد پزید رفع بیا صوته امینی په زور باندې ویلو دغه شان د علی او د عبد الله ابن مسعود نا روایت نقل له او دا ورزان غونم چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا تلا غیر المغضوب علیهم ولا الضالین قال امین وکله چې نبی صلی الله علیه وسلم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین به ویلو باغی پسی بیرستو آمین ویلو حتی یسمع من یلیه من الصف الاول تردیچ اول صف والا با اغو آوریدو روایتم امام داود ابن ماجه نقل کرده ابن ماجه کی اس ردا الفاظ دی فیرتج المسجد جماعت با یوجڑ قیدلو دی آمین دی ویلو دی وجنا ہمیں علماء اختلاف صرف افضلیت کے دے پس د اتفاق نہ پہ جواز امین پہ جارم جائز دے امین پہ پٹم جائز دے اور صرف اختلاف پہ افضلیت کے دے احناف پہ نسبانے پہ پٹ ویل افضل لے جار جائز ہوئی کم چې مخکې احناف دي یو خو دې زمانه کې دي د دې زمانه کې که صحیح مذهب باندې چلېدلی دا جګړې به نه وې هلکه جایز خو وي خو صرف افضل وایي که نه اختلاف په جواز او عدم جواز کې نه دی بلکې افضل او غیر افضل کې دی هغې یاره جهر جایز دی خو اخفاء افضله ده بعض اگر روایت استدلال نیسی ترمذی کی دی خفضه بیا صوته ہوئی آمینی پا مذہب ویلو جمهور علماء مذہب دا دے چی امین پا جار ویل افضل دی
یو خو دغه حدیث ته مد بیا صوته رفع بیا صوته आवाज ही पूछत पे कड़े रफ़िया बया सौते हो और याद अबू दाऊद रवायत बलतेर शो हत्ता यस्मअ मन यलीहि मिन अस्सफ़ अल-अव्वल अव्वल सफ़ वाला बआमीन वावरेदो और रुस्तनो बआमीन वेलो पर रवायत इब्न माजा की दी फ़िरतजुल मस्जिद जुमात की बजड़ा कार आ गए और रवायत की राजी इमाम बैक़ी नक़ल करे अम्मन इब्न ज़ुबैर फ़अम्मन मन खल्फ़हु अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर आमीन वेलो शात कसानु आमीन वेलो हत्ता इन्न लिल मस्जिद लज्जा जुमात की उजड़क रागे या इमाम बुखारी बाप की खैर है और इस्तिदलाल राव खड़े दे पर हदीस इज़ा अम्मन अल इमाम फ़अम्मिनू या इज़ा क़ाल अल इमाम ग़ैर अल मग़ज़ूब अलैहिम फ़क़ूलू आमीन फ़क़ूलू आमीन तरीक़ा इस्तिदलाल दादा मुझे कौल मुतलक ज़िक्र शी मुराद ते न जहरी तासु आमीन पर ज़ोर बांधी हुई होई दे दो वजह नदी हुई यार पर जार बांधी आमीन वेला अफजल ली हाँ कसो कोई चेहरा आमीन बया जिक्र वे और या बा दुआ वे जिक्र वे नो कुरान की अल्लाह मंग तो हुक्म करे पर जिक्र पर पटा उसको रब्बक फी नफ्सिक और का दुआ वे वदउ रब्बकुम तज़र्रुआ व खीफा दागी जवाब दाद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए दी आमीन खातम रब्बिल आलमीन खातम रब्बिल आलमीन दे नो तो जिक्र वेम नो तो दुआ वेम खातम रब्बिल आलमीन वेम वेम ज़ा दुआ में उठी हुई अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी फातिही तो दुआ वेले अफज़ल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह अफज़ल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह बेतवली फातिहा पर जोर बांधे याद आज़ान जिक्र दे के ना वले वे पर जार बांधने के खुदी वजह ने कुछ कमज़े के जार रागले जार वको कमज़े के इख्बार रागले तब इख्बार को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जोर वेले दे सहाबों पर जोर वेले दे खुदी वजह ने दा इख्तिलाफ दा सिर्फ इख्तिलाफ दा अफजलियत थे उदास मंग बदबख्ती दा रे पुख्तनो सही दिन बानी पुईगी ना खुजान ता टेकदारान दे दिन होई देव जना दा मसले दे झगड़ो जोड़ी कड़ी जहालत द वजना जुमात की किसो का अमीन पर जोर होई चौके पर मजा होई उमानी कई का नस्ताद मजहब उलमा टोल में नहीं वहाँ खिलाफ औला कारों को न खिलाफ औला वाने को जंग नहीं पकार सोना भी खिलाफ औला तकारू न के पागे उता सच्चा जंग न को तो बदे बारी तो बोले सके तीजी की जुमात की जंग के या अरफुलैदैन अरफुलैदैन दा आदत दा जवाज और दा आदम जवाज इख्तिलाफ को न दे अहनाफ मनी कौन जो बल्कि कौल दा नस्ख़ करे दे पागी बांधे अहनाफ रद्द करे दे वो सिर्फ बागी हुई जरा तर्क अफजल दे अनोर मजबून वालावी फ़ेल अफजल दे नकस्ता पा इलाक़े की रफ़ुलैदैन चाऊ को वले उसे जंग के वले उसे झगड़े के झगड़ा वाले के कंजरी वाले के सनारवा कार को ना देखड़े जायज़ कार्यों को सिर्फ स्ताद मज़हब पनिस्बा औला नहीं जायज़ दे ख्वावला बनी जीवे खुदा खुद झगड़े खबर न था लाश पसीना के कुस्तल के इख्तिलाफ जवाज़ हो आदम जवाज़ दे
دا صفونه یو ځای کول اتصال الصفوف دا خو د ټولو مذهب اتفاق دی احناف هم اتصال الصفوف ضروري وي مستحب وي پاتې شو دا چېرې څلور ګوتې منځ کې به ځای خالي پرېږدي نو دې باندې خو ټوله فقه وګوره چېرته معتبر د فقه کتاب کې به د امام صاحب نه نقل نه کي هغې مو په خپل اندازه ودرېږه نو ولې چې موږ تاسو یو بل څخه پرېږدو او یو بل ته نفرت کوو سره د هغې نه چې مذهب کې په کتابونو کې هغې اتصال الصفوف ضروري وي نو دا ټول بنا په جهالت دی علم چې نه نو دا لانجي چا کې چې علمي او ته پته چې دا دلیل کې شته نو هغه بیا زه د عناد نه کوي هغه بیا مني وي زه دا بس جایز ده دی په دې باندې عمل وکړي خبره نشته نو دې وجه نه راجح په دې کې امین په زور ویل دي په مانځه کې او دا سنت طریقه ده جګړې په دې نه دي پکار داسې عمل باندې موږ تاسو جګړې ونه کړو لکه موږ تاسو په دې جوماتونو کې اهل حدیثو په جوماتونو کې څوک رفالدین کوي څوک یې نه کوي څوک امین په زور وایي څوک یې نه وایي څوک ایمان لاس په سینه باندې ږدي څوک یې ښکته ږدي که چا پسې قامت فرادا وویلو او که ډبل یې پسې وویلو چېرته امام یې تویش کې په غوسه کې نه راځي ولې ځکه دی وایي چې دا جایز دي مونږ ته جایز وایو ناروا ته نه وایو د دې په دې عملو کې خبره نشته دا بل په دې اوله عمل وکړو نو په دې جوماتونو کې په دې مسلو جګړې نه وي اکثر دا په هغه جوماتونو کې چې یا به عالم جاهل یا به ضدي پته به ته دې بل طرف نه او یا به ته پته خو ضدي به وي یا عنادي به وي نو ایسته جماعت کې اتفاقین هم پیدا کی اختلافات هم پیدا کی دغه به اتفاقی د وجه نه ایسته په خوا کې د تبل جماعت به جوړ شي او چې دې وایي چې وروره دا مذهب احادیثو کې چې بس په شرع کې راغلی ده او څلور مذهب تاسې هم حق وی په څلورو مذهبونو کې دا هم یو عمل دی نو بیا په دغه جماعت کې به جګړې هم نه وي به اتفاقین به هم نه وي او مقتدین بم دیو بل سره جوړ وي په دې مسلو به اختلافات دیو بل سره نه اصل بنیاد او سبب جهالت ته دیو جنا کوشش پکار دی چې د خلق د دې احکامونو خبر شي او جهالتونه ختم شي نو امین نبی صلی الله علیه وسلم ویله هذا دي صورت مميزات هذه صورت مميزات دادي ركن في الصلاة دا په مانځه دسی وایا په مانځه کې دا رکن دی د دې وجنه که یو سړی فاتحه ونه لولي په مانځه کې نو د جمهور علماء په نسبت باندې قیمون سره ونه شو دغه د هغې په نسبت دا رکن دی او د احنافو په نسبت باندې واجب ته پاتې شو واجب الاعاده شو مونځ پې خو مونځ خو نه وایي که نه چې واجب الاعاده ویلو نو څه شو مونځ ونه شو کامل ونه شو ناقص مونځ شو بېرته بیا څه کوي واجب الاعاده شو پې دې وجه نه فاتحه په مانځه کې رکن دی فقرأوا ما تيسر من القرآن ونبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هغه چا مونږ نه کېږي چې فاتحه ونه لولي هم بیا هغه اختلاف دی علماء منځ کې چې دا فاتحه
په غیر مونږ کېږي که نه کېږي. د جمهور په نس سره کېږي نه، د احناف په نس وشو خو کامل نه دی. مذهب د جمهور راجح دی په اعتبار د دلایلو. او په هر رکعت کې د راجح قول مطابق فاتحه فرض ده. هر رکعت کې 4 رکعات دي، په 4 رکعاتو کې ویلولې. ولی نبی صلی الله علیه وسلم صحابي ته ویلو مونږ یې خطا کړو چې مشهور دی په مسیء الصلاه. هغه ته ویلو ثم افعل في صلاتك كلها، ټول مانځه کې په فاتحه وې، هر رکعت کې په فاتحه وې. او بل روایت کې دي ثم افعل ذلك في كل ركعه، هر رکعت کې دا افعال او کما چې تو خو د پاکي فاتحه کوم ده. کوم علما چې وایي چې په یو رکعت کې د اولستله فرضیت ادا شو، یا احناف وایي چې په 2 رکعاتو کې لازمه ده، کرستنو 2 رکعاتو کې د اولستله چپ ودرېدلې یا سبحان الله الحمدلله دی ویله. دا قول کمزور دی، ضعیف دی. بل فضیلت د فاتحه هغه ده چې دې ته احادیث کې رقیه ویل شوی. په بیمار باندې سړی اولولي او دم پې وکي، الله هغه بیمار روغوي. حدیث ته د ابي سعید الخدري په سفر باندې تلو، التا هغه علاقې کسانو دیو له خوراک ورنکو، نو هغه بیماری د هغې هغه کسر بیمارو ناجوړه و. نو راغې دیو ته ویله مار لړم چې چلی و، تاسو کې څوک شته دم والا؟ ابو سعید الخدري ویل زه بل نه دم اچو او ماله به ګډان راکوي. 10 ګډی اوسه مقرر کړو، استه چوپ کړو، الله روغ کړو. نو ځان سره ګډان راوړو. نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل وما یدریک انها رقیه، تا ته څه پته وه چې دا صورت هم د دم والا ده؟ د دې وجې نه دا په بیمار چې ولولې الله یې روغوي. هذا دې په فضایلو کې علما وایي چې دا سورة فاتحه مشتمل په 4 قسم علومو. سورة فاتحه مشتمل په 4 قسم علومو چې هغه منات الدین، د ټول دین دارو مدار دی پاغي. یو د علم الاصول، په دې فاتحه کې علم الاصول ذکر دی چې هغې ته اشاره ده. علم الاصول معنا هغه علوم چې د عقایدو سره تعلق لري. عقاید علوم په دې صورت کې ذکر دي، هغې ته اشاره ده. الحمدلله رب العالمین توحید. دویم معرفت النبوات، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت او د انبیاء نبوت هغې باندې اقرار، هغې ته اشاره شو په انعمت علیهم. او معرفت المعاد، آخرت متعلق عقیده ساتل چې مروبه او د مرګ نه بعد به راپورته کیږو، نو هغې ته اشاره ده په مالک یوم الدین کې. نو دغه علوم د عقاید هم ذکر شو په دې کې. دویم علم الفروع، سورة فاتحه مشتمل ده په علم الفروع چې هغه د اعمالو سره تعلق لري. او اعظمه العبادات، په فروعو کې اعظم نوع کم د عبادات دي.
عبادات هغه ته اشاره ده په ایاک نعبدو. یا الله موږ ستا عبادت کوو. نو په دې کې هغه ټول علوم د فروع ته اشاره شوه. دریم نمبر علم الاخلاق، د اخلاق و تهذیب او د هغې متعلق علوم، نو هغې ته اشاره ده ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. الله تعالی موږ مدد غواړو او اهدنا الصراط المستقیم په صراط مستقیم موږ روان کا. دې کې اشاره شو علم الاخلاق ته. څلورم علم القصص والاخبار عن الامم السابقه، علم چې د قصو سره متعلقي او یا د مخکینو امتونو پکې خبري، کم نیکبخت او کم بدبختانو. صراط الذين انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالين. په دې کې د مخکینو امتونو حالات بیان شو چې الله د هغه کسانو په لارم روان کا چې کم نیکبخت او د هغه کسانو نه وساته چې کم بدبخت دي، تیر شوي بدبخت ضالین او مغضوب علیهم. بل خصوصیت او امتیاز د دې صورت و ادا ده چې په دې صورت کې و حروف د تهجی پکې نشته. حروف تهجی کې و حروف په دې کې نشته. ثا، جیم، خا، زا، شین، ضا او فا. دا و قسم حروف التهجی په دې صورت کې نه د استعمال شوی. ابه د دې وجه علماء ذکر کړي، وای دا پکې ځکه نه دی ذکر شوي، حکمت یې دا ده چې دا حروف اکثر دلالت کوي په عذاب. لکه ثا صبور کی راغله، صبور هلاکت ته وایي که نه، پکې ثا استعمال شوی. جیم اول حرف د جهنم ده. خا اولنی حرف ده د خزیون. زا اولنی حرف ده د زفیر. شین اولنی حرف د شحیق ده. هغه شان زقوم او شقاوه کې مزی او شین راغله. او ضا اول حرف ده د ذل ذی ثلاث شعب. جهنميانو ته به ویل کی ذل ذی ثلاث شعب. یا لظا کی راځي لظا. او فا اولانې حرف د فراق چې پای کې معنا د جدایي ده. چون کې دا حروف دلالت په عذاب باندې کوو، نو په دې صورت کې دا حروف را نه وړو. یو د دې د وجه نه چې د جهنم و دروازې دي، لها 7 ابواب لكل باب منهم جزء مقسومه. نو دې صورت نه دا حروف لري کړه. نو د دې حروف لري کولو کې اشاره ده دې ته چې سورۃ فاتحه چا ومنله او د دې مطابق خپل عقیده جوړه کړه، نو الله به د جهنم د هر دروازې نه بچ کړي.
نو دا نقطه ده د دې په نه راوړلو کې د اوو طبقاتو د جهنم نه به الله ساتي. دا هغه فضیلت او امتیازات د دې صورت. سورة البقرة دی سورت سورة البقرة وی نور نمونه هم دی و بقرة تذکر وی هر سورت خپل خصوصیتی دا هغه په وجه باندې هغه سورت په هغه مسما شوی. نو دی صورت کی مواقعه د بقره ذکر ده چې په بل صورت کې هغه واقعه نشته، نو ذکر ته سورۃ البقره وایي. دا سورۃ البقره مدنی صورت ده، مدینه کې نازل شوه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت وروسته ابي حافظ ابن حجر فتح الباری کی اتفاق د علماء په ذکر کړه، کینه د ټولو علماء په دې اجماع ده او اتفاق د چې نازل شوی دا په مدینه کې ده. هغه د دینه مخکې کوم صورت نازل ده؟ یو قول دا دی چې دا نازل شوی دی پس د سورة المطففین نه. نو د دغه قول مطابق مطففین مدني دی او دویم قول دا دی چې نه څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو، هجرت سره متصل نبی دا سورت راغی السنة الأولى من الهجرة، او دا صورت مشتمل ہے احکام دا صورت آل عمران نمخ کی نازل ہے، مخ کی تی صورت آل عمران. نمونه د دې صورت نو دا هغه صورت ته چې ډېر نمونه راغلي دي. د دې په نمونو کې تقریبا 4 نمونه دي. چې په هغه نمونو کې یو نوم دی سنام القرآن، دا د قرآن گو پہ دے. دارنگ دے تو فستات القرآن ویلے کی، فستات القرآن فستات ویلے کی خیمے تا. نو دا صورت هم په ډېرو احکامو په ډېرو مواعظو مشتمل دی. نو دیو جن دې سورت فستات القرآن ویلې کی. همدارنګي د دې بل نوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم زهرا او ته ویلي اقرأ الزهراوین، و تاسو دا لولئ د قیامت په ورځ باندې به راځي او تاسو باندې به سور کړی، سور وزرې به غوړولي. او سورة الکرسی په کې باز راغله، ځکه دا مشتمل دی په آیت الکرسی چې اعظم آیت القرآن ده.
مشهور نوم بقره ده. هم بقره باندې خو یو دی وجنه مشهور ده چې په دې کې واقعه د بقرې ذکر شوی ده. د تسمیه د کلوی به اسم الجز د وجه د شرافت د هغه جز نه د دې وجه دا ټول صورت مسما شو چون کې دغه واقع کې اثبات د توحید دی عملا او رد په شرک او په عجز د معبودانو صراحتا. دغه رنګ باغی کی اثبات د قیامتو چې الله غ انسان را ژوندې کو د خلکو ته خو دو نو هغه کې ډېر کمال او په واقع کې د دې وجنه دا ټول سورته مسما کو په سورته بقره. بل په دا واقع کې دعوت يهود ته په مدینه کې درې ډلې د يهوديان دوروي بنو قریظه بنو نذیر بنو قینقاع. نو په دغه واقع کې اصل کې دعوت ته هغې ته توحید ته سره د رد نه پاغي وو. یهود به ویل موږ علما یو زمونږ نبی تابعداري ته ضرورت نشته حاجت ته متنشته موږ خپل علم شته. الله تعالی پر رد کو چې ګوره ستاسو پلاران هم علما وو او دعوې د علم یې کولې او سره د علم نه د سخي عبادت کړو. د داسې عاجز مخلوق او د قمقل مخلوق چې خلک په مسل کې بیانوي پلانکې چې د غوینم ډېر قمقل دی. بل د غوا عبادت د اکثر انسانانو د غوا عبادت کړي مجوسو د عبادت د غوا کو هندوانه کوي اوس په هندوستان کې د فرعون قوم د غوا عبادت کو هغه ته به هاروس ویل حاسور به ته ویلو هم دا وجه بن اسرائیل کې دا د غوا او د سقي عبادت را منتقل شوی نو پاغي باندې په دې صورت کې عملا رد ده. تر دې چې مکه مشرکانو طریقه دا چې کله به باران نه کېدو نو هغوی به سرګړی راواغستلو ګیا سرګړی او د غوا په لکۍ پورې به یې وتړلو هغې ته به اور واچو د هغې اور د وجې نه به د غوا ترپکې والې منډې به والې او دا به هغه طریقه د باران وه یعنې په دې طریقه باندې باران کېږي. د وجې نه شاعر پې رد کوي اجاعل انت بقورا مسلعة ذریعة لك بین الله والمتری. دا هغه غوا چې هغې پورې ګیا تړلې ده صلع بوټی دی پورې تړلی هغه ځان له ذریعه ګرځی په مابین د الله او د باران کې دا څه قمقل کار کې لکه دې وخت کې مخکې عادت دا اوس هم شته چې مخ به یو کس له تور کو او سوال به د خلکو نه کو بیا هغه پیسې چې کومې راغونډې کي یا په لاره کې بیا د یو زیارت په خوا کې پې دیګ وریجې به پخېږي او یاره په دې سبب باران کېږي. دا مغه داسې طریقه ده لکه د مشرکانو. نو بقره په ذبحه کې په دې ټولو باندې عملا رد شو نو دې وجې نه دې صورت ته سورة البقره باندې مشهور شو د وجه د شرافت د دې جز. هغه دې صورت په فضیلت کې
حدیث راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تجعلوا بيوتكم مقابر تاسو خپل کورونه درې مه جوړوئ ځکه شیطان د هغه کور نه تښتي چې په کوم کې سورة بقره لوستلی کېږي بل روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم اقرأوا سورة البقره سورة بقره به وایي فإن أخذها بركة د دې زده کول برکت دی وترکها حسره پرې خستلی افسوس دی ولا يستطيعها البطله ساحران د دې مقابله نشي کوله هذا عمر بن خطاب بارک کی راضی اتکاله کی وې دا سورۃ بقره زده کړي وای زده کول معنا څه ده داغه احکام مسائل دا ټولې په اتکاله کې دنه زده کړو او د عبد الله ابن عمر وې دولس کاله کې او حدیث تاسو ویلې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سریه لګلا نو پاکي یو ځوانو هغه ول امیر کو او نبی صلی الله علیه وسلم ته ما معك من القرآن نو هغه پلانکې سورۃ او سورۃ البقره راته یاد ده نبی صلی الله علیه وسلم ته اخرجوا وهذا عليكم امير زید ابستاسو مشری هغه ویل یا رسول الله خو کشر ده نبی صلی الله علیه وسلم مع سورۃ البقره تس سورۃ بقره دا دی وجه دا بستاسو مشری سورۃ فاتحه په ابتدا کې موږ تاسو ویلو چې هر سورۃ په سر کې پمنګ د یو سورۃ مناسبت بدبل سورۃ سوایو چې دې سورۃ د مخکې سورۃ سره مناسبت څه ده هغه ځین کې نه وای دا علم د مناسبت د یو سورۃ د بل سورۃ سره د مناسبت او د یو آیات د بل سورۃ سره مناسبت دا اوچت علم دی دیو جن مفسرین د دې اهتمام کړی دی حتی الوسع امام رازی خپل تفسیر کی وای اکثر الطائف القرآن مودعه في الترتيبات والروابط اكثر لطائف القرآن ويكثر لطائف القرآن مودعه في الترتيبات والروابط دا پر روابطو او په ترتیباتو کې خستلې شوی دي یو سورۃ د بل سورۃ سره ربط دی یو آیات د بل آیات سره ربط اکثر لطائف د قرآن په دې کې سړی په باریکاتو اله پوهیږي دغه شان ابن العربی سے دا کتاب د سراج المریدین هغه وای ارتباط آیه القرآن بعضها ببعض و د آیاتونو مناسبت د یو د بل سره بیانول حتى تكون كالكلمة الواحدة تر دې چې دا د یو کلمې په شان شي ومتسقة المعاني لم يتعرض له إلا عالم واحد وهغه ته چا تعرض نه دی کړی مگر یو عالم دی چې هغه سورۃ بقره کې دا کار کړو وی بیا موږ تم الله زین را کولاو کو نو موږ را ولګېدلو د نور سورتونو آیاتونو کې هم د ربط په منځ کې
ربطونه په ما کې سوچ او فکر مو کړلو. دیو جن دا مناسبت د یو صورت د بل صورت سره، یو آیات د بل آیات سره، په دې کې سوچ او فکر پکاري. ابه سیوتی صاحب هغه په دې ترتیب د سورتونو باندې کتاب لیکل. دې سورت د مخکې سورت سره کوم مناسبت ده؟ او دا شان راضي صاحب را لګېدل ده، هغه تلوسه کوشش دا کړه چې د یو آیات د بل آیات سره څوکي مناسبت او ربط وایي. هغه کوشش یې کړه. نو دیو جن رد به مونږ نه کوو چې اوس مونږ مثلا پر ربطونه نه پوهېږو او وایو چې یاره دې ربطون ته څه ضرورت دی. نه، دا علم دی. کله چې هغه ربط په ذریعه باندې وي د قرآن حقانیت او کمال به ته معلوم شي. او چې ربط باندې نه پوهېږي نو بیا به د قرآن په هغه ذوق او په غرض پوهېږي نه، چې هلته یو خبره کوي دلته بله خبره کوي. دین هغه طرف ته څنګه لاړو چې ربط دې ویلو نو الله کلام به ته مربط معلوم شي چې دا خو موضوع ده د یو بل سره تړلی شوی دی. ربط د سورت بقره د سورت فاتحه سره ربط دا ده چې مخکې سورت کې اجمال نو سورت بقره د هغې دپاره تفصیل دی. نو د دې وضاحت هغه دا دی مخکې ربوبیت د الله ذکر شو، رب العالمین اجمالا چې الله د تمام عالم د پاره رب دی. نو په سورت بقره کې به تفصیل د ربوبیت د الله. هغه تفصیل وای الله ستاسو څنګه رب دی، ګوره دی لکړي دی لکړي خلقکم والذین من قبلکم، اسمان له پیدا کړي، ځمکه له پیدا کړي، فراش. هغه تفصیل شو د ربوبیت. دویمه مخکې ذکر کو الرحمن، نزلت التفصیل د رحمانیت ته بذکر النعم علی بنی اسرائیل چې ګوره الله رحمان دی ځکه دونه غټ غټ نعمتونه او تفصیلي نعمتونه په بنی اسرائیلو کړي. مخکې ویل الرحیم، نو دلته تفصیل د رحیمیت ته بذکر النعم الخاصة على بني إسرائيل. بني إسرائيل نه بني إسماعيل، وبنو إسماعيل الله خصوصي نعمتونه وکړو چې اخرنی نبی پکې راولېږلو. دا تفصیل د رحیمیت شو. بل الته مالک یوم الدین ویلو. نو په دې صورت کې تفصیل د مالکیت ذکر کیږي په آیت کرسی کې الحي القیوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض. دغه آیات کرسی کې تفصیل له د مالکیت د الله. بیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، الته اجمالا ذکر کړ چې الله موږ ستا عبادت کو، خاص تانه مدد غواړو. نو دلته اثبات د توحید
بالادله یا ایها الناس اعبدوا کې درې قسمه ادله براوړي انفسي آفاقي بر اسمان او زمکو سره تعلق لري سفلي او وسطي الله زکا عبادت مستحق دی خاص دا کارونه کړی بللته اهدنا الصراط المستقيم ویلو یا الله مونږ ته صراط مستقیم راو خوا دلته داغي اجابت شو ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين دا کتاب د هدایت ته د پاره د متقیانو الله دا نازل کړی دی اهم مقاصد د سورۃ یاد سی وې دعوه د سورۃ نو اهم هغه مقاصد چې دا سورۃ په مشتمل ده یو د اهتمام بالجانب الاعتقادي پدې کې با د عقیدی مسائل په کې ذکر کړي اصول العقیده باغی دلائل چې پاغه عقیده کې یو اثبات د توحید ده اثبات د توحید اثبات د توحید په دې صورت کې کیږي په لس طریقو یو خو با تعبیراتی مثلا یوش آیات کی یا ایها الناس اعبدوا یا ایها الناس اعبدوا ربکم فهم تعبیر إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سورة درش پیتا نمبر آیات کی نبی آیات کرسی دے اللہ لا إله إلا هو الحي القيوم نبی پا آخر کی وللہ ما في السماوات وما في الأرض إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله څلور وانا قسم التعبيرات د پاره د اثبات د وحدانیت د الله دی چې الله یو ذات ته دا غسر قسم شریک شته دی نو دویم اثبات د توحید بکی په ادله او عقلیه هغه ادله هر ذي عقل مني او عقل اقرار کوي دا ادله عقلیه براوړي چې دغه ادله او عقلیه او ټول رجع درې قسمونو ته کیږي ټولو رجع درې قسمونو ته کیږي یو د الاعیان المحسوسه هغه اعیان به ذکر کی چې زمونږ تاسو په نظر باندې راځي چې د دې خلقت الله کړه او د دې نظام الله چلایي الذي خلقكم والذين من قبلكم دویم د استدلال بکیفیات الاعیان کیفیات الاعیان اغینا منطقین تعبیر کوي په اعراضو او د اعیان محسوسون تعبیر کوي په جواهرو ورا باران نازل کړه باران په ذریعہ باندې غیاګانې راستري
وبید لروانی کړي وغیر ذلک. نو دقه سي استدلال به باسماء الله وصفاته. الله اسماء او صفات په دې کې راوړي. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض. دته استدلال باسماء الله وصفاته چې ګوره دا کارونه الله کوي نو هغه مستحق دی د عبادت، هغه سره شریک نشته. همدغه شان په دې صورت کې به ردي په ټولو اقسامو د شرک. رد به په اقسامو د شرک. شرک فی العلم، علم غیب الله پورې خاص دی، الله نه په غیر بل څوک نه پوهېږي په غیب باندې. شرک فی التصرف، واک او اختیار د الله دی. همدارنګه شرک فی العباده یو اجتماعات کې فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. دارنګه شرک فی التحلیل والتحریم، ځان نه یو شي ته حلال مې وي، ځان نه یو شي ته حرام مې وي. چې الله او رسول یو شي ته حلال او حرام نه ویل، تاسو ته د ځان نه حلال او حرام مې وي. او رد به په صفات قهري، چې دا اصل کې سبب د پاره د شرک د مشرکانو به ویل موږ د لات او د منات عبادت ذکر کوو چې دا به موږ له د قیامت پر ورځ شپارس وکړي، والله نه به خلاصي اخرت ده. او په اتخاذ الولد مشرکانو به ویل چې ملائک د الله لوریان دي، يهود ویل عزیر علیہ السلام د الله زوی دی، عیسیان ویل عیسی علیہ السلام د الله زوی دی. نو په هغې باندې به مړه دي. بل به دفع د شبهاتو نه اعتراضات د مشرکانو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو په هغې شبهاتو باندې به ردي. ولې د دې د اعتراضاتو غرض دا و چې دا پیغمبر د الله رسول نه دی. نو چې دا د الله رسول نه شو، نو دی چې دا کومه خبره کوي د توحید د الله دا صحیح نه ده. نو هغه شبهاتو جوابونه به وشي، رسول الله سم رسالت په کې ثابت چې دا حق نبی دی. نو بل ذکر وصیت ابراهیم چې دا دلیل نقلی دی په توحید. ګوره ابراهیم علیه السلام چې کله مړ کېدو، همدارنګه یعقوب علیه السلام چې کله مړ کېدو، هغوی دواړو خپل بچو ته وصیت د توحید کړی و. ما تعبدون من بعدي ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب. بل بذکر کی شپږمه ذکر النعم على بني اسرائيل. الله چې بدی بني اسرائيل دا نعمتونه کړو، نو د دې نعمتونو سبب اصل کې هغه توحید. التوحید د وجنه په الله د نعمتونه کړو. او بیا چې په دې بني اسرائیل باندې الله عذاب راوسته، نو هم ذکر العذاب عليهم بسبب الاعراض. الله د توحید نه چې مخ واړو، نو د هغې په وجه په الله استعذاب راوستلو. نو بیا به ذکر د
جهادي د پاره د نشر د توحید همدارنګه نظام سیاسی او منزلي به ذکر کی کم قوانین با حکومتي او کم قوانین به د کور سره تعلق لري او بیا به ذکر کی انفاق د پاره د نشر د توحید چې مالم ولګوي د توحید د نشر اشاعت د پاره نو په آخر کې به انفاقي او د هغې متعلق په مسایل دغه شان دلایل به ذکر کی په اثبات د قیامت هم دویم په دې صورت کې به احکام شرعیه بیانېږي کاغه احکام تعلق د عبادات سره لري او کاغه د احوال شخصیه سره تعلق لري شخصي زندگی سره او کاغه معاملات مالیه دي او که د حدود سره تعلق لري نو دا به ذکر کوي ځکه چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینه ته راغی نو په مدینه کې د نبی سم خلافت قائم شو نو د هغې د وجې د احکام را نازل کړو چې حکومت چې چلی د دې نظامونو لاندې به چلی د دې صورت کې کم الله ذکر کړي امن به راشي بدامنۍ به ختم شي او که دا قوانین نه وي په دې جمهوریت لعنت کې به هر وخت شرمېږي که هم دې ګټله شرمېږي به عذاب باندې ببته که ودې بیلله هم دقسې عذاب به لکه دا خلک چې په مبتلا دي سړکونه بندوه بیمارانو ته لارې بندوه خلکو ته بندوه څکه زما پلان کې وبیلله په داسې جمهوریت د لعنتي چې عوامو خلکو ته پکې څه وي عذابي او دا د بېباکه بچي چې د الوګانو درکې په کور کې نه لګېږي او دا به راوتي او چغې به وایي منو او نه منو فلان دی ته کور کې ځان له دوکان پیدا که ظالمه هغه مور له او خور له دی او ښځې له دی چې ته دال له پیدا کړه چې په مړه خېټه دال وخوري الوګان وخوري بیا وروستو دا چغې ووه دلته قوانین دلته ذکر کوي چې دا قوانینو مطابق احکام او معاملات نافذول پکار دي او بل ذکر کوي حقیقت اليهود د يهوديانو حقیقت به موږ ته راښکاره کړي چې ګوره د يهوديان کوم قسم خلک دي او د هغې موقف من الرسل د پیغمبرانو سره دیو کوم کارونه کړي او کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه کې خلافت اسلامی قائم کو نو دی يهوديانو د هغې په خلاف څونه منسوبې کړي د هغې بعضې عقاید مناقشه به مو څه وکړي چې دا عقیدې باطلې دي د هغه مقاصد د دې صورت همې د دې صورت خلاصه به هغه دی چې دا صورت هغه شپږ نوي پورې څلور حصې دی دا صورت اوله حصه به تر شپږ نوي آیاته پورې دغه حصې اکثر ترکیز به په توحید باندې دویمه حصه به د شپږ نوي نه واله تر یو سل شپږ اویا پورې لیس البر ان تولوا وجوهکم پورې په هغې کې به غټ ترکیز په اثبات د رسالت د نبي دا پیغمبر حق نبی دی کم اعتراضات د یهودیانو چې دي دغه اعتراضاتو جوابونه به کوي
بیا د لیس البر نه تر هغه آیات کرسی پورې 255 نمبر آیات پورې قتال وی جهاد داغه متعلق احکام به مسائل وی چې کله دعوت ته څوک رکاوټ جوړېدو نو بیا د هغه سره جهاد پکار دی بیا د هغه ځای نه تر اخره پورې به انفاقي چې مالونه به هم لګې انفاق فی سبیل الله به کې مال به لګې تر اخره پورې اب دې کې بیا دا شلم نمبر آیات پورې خلاصې دا ده چې ذکر به د عظمت د قرآن عظمت د قرآن ذکر د صفات ثلاثه او درې صفات به ذکر کی د قرآن اول الكتاب دویم لا ريب فيه بل هدى للمتقين بیا داغه نه ورستو درې ډلې ذکر کی یو متقین دي د متقیانو په صفات ذکر کی پنځه صفات به داغه ذکر کی یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاة انفاق یؤمنون بما انزل الیک وبالآخرة هم یوقنون او بیا به داغه لپاره جزای دنیوي او جزای اخروی ذکر کی اولئک علی هدی من ربهم جزای دنیوي شو واولئک هم المفلحون دا جزای اخروی شو بهم ډله د کافره ان الذين كفروا سرا هغه کافر به ذکر کی دا غي بدري صفات ذکر کی سره د جزای دنیوي او جزای اخروی نه جزای دنیوي ختم الله على قلوبهم څونه اسباب د علم چې دي الله په بند کړی دي او جزای اخروی ولکم عذاب عظیم بیا دا غي نرستو درې مډاله د چاغي ته منافقان وي منافقان هم منافقان رستو وايي دو قسم دي یو منافق اعتقادي دي منافق اعتقادي کافری چې زړه کې دنه کفر یې سي ظاهر کې ځان مؤمن کار کوي دا کافر دی د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په مدینه کې دا قسم کافرانو چې ظاهر کې ځان مؤمن کار کوي باطن کې کافرانو د دنیا مفادات او د اغراض او د وجه نه دا کول دویم قسم منافق عملی دی زړه کې دنه ایمان شته اعمال د شر نه خلاف کوي نو دا به فاسق دی کافر نه دی د باندې به احکام د مؤمنانو جاری کی د مسلمانانو به جاری کی د کافرانو احکام په نه جاری کی نو دلته به منافق اعتقادي ذکر کی په مدینه کې دا نو دا غیبا صفات به ذکر کی پنځل صفات به تقریبا دا غیو ذکر کی سره د جزای دنیوي اخروی نه او به ذکر کی مؤمنان نه دي خداع والا دي دوکمار دي پویږي نه فی قلوبهم مرض دروغجن دي مفسدان دي سفها دي شیطانان سمرګي وغير ذلك دا صفات به داغي ذکر کی دي منافقانو اول ته ان شاء الله وجه بیان کو چې دا څه وجه ده
چې په نورو سورتونو کې دونه تفصیل اونکو لکه په دې سورت کې د هغې تفصیل ډېر وکړو د هغې وجه به بیا بیان وکړو هلته انشاءالله چې یاره د دې وجه او سبب اصل کې دا دی نو دا تر دغه سورته پورې د دې خلاصه شوه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ألف لام ميم دا حروف التهجيري عام مشهور بحروف التهجيري لیکن ورستو د تقسیم مطابق چې والد ته اسماء ویل پکار دي ځکه کوم خصوصیت د اسماء چې ده اسم هغه ته وایي چې دلالت په خپل معنا کوي او په واسطه تر یو درې زمانو پورې نه وي نو هغه معنا په دې الف لام میم کې موجوده ده کنه خو عام علماء تعبیر په چا باندې کوي په حروف التهجی باندې کوي وجه دا ده چې د مخکې متقدمینو په اصطلاح کې حرف اطلاق په اسم هم کېدلو دا خرستو نحات را ولګېدل کلمې تقسیم یې درې قسمونو ته کو اسم دی فعل دی حرف دی هغه جدا جدا کړو کني په مخکې اصطلاح کې اطلاق اسم باندې د حرفون کېدو ترمذی روایت ده د عبد الله بن مسعود چې رسول الله صلی الله علیه وسلم من قرأ حرفا من کتاب الله فله حسنه چا چې حرف د الله د کتاب ولستو نیکیو ته ملاويږي او یو نیکی په لس چندای ولا اقول الف لام میم حرف لكن الف حرف الف حرف لام حرف میم حرف ورغینه معلومیږي چې دا اطلاق د حرف اسم کېدلو دغه متقدمین اصطلاح په بنا عام علما لن تعبیر په چا کوي په حروف التهجی کني د نوې اصطلاح مطابق څه ویل پکار دي اسماء تهجی ویل پکار دي کنه به حروف التهجی معنا حروف چې د صورت په سر کې راغلي او ځان ځان له لوستل کېږي مرکب کېږي نه نو د بعضې صورتونو په سر کې د حروف تهجی راغلي چې هغې ته حروف مقطعه م وایي تهجی ته مو وایه حروف مقطعه حروف مقطعه هغه سورتونه چې د هغې په سر کې حروف مقطعه راغلي دي نهش سورتونه دي اولنی په هغه سورت کې سورة البقره ده او اخرنی سورة قلم ده هم بیا د حروف مقطعه چې د سورتونو په سر کې راغلي دي نو د بعض سورتونو په سر کې یو حرف راغلی او د بعض سورتونو په سر کې مرکب راغلی کله دو حرفه کله درې کله څلور کله پنځه هغه سورتونه چې یو حرف مقطعه په سر کې راغلی دی نو هغه درې سورته دي سورة الصاد سورة قاف همدارنګه نون هغه سورتونه چې په سر کې دو حرف مقطعه راغلي نو هغه نه سورتونه دي طه
یاسین طاسین او حامیم. دا حامیم تقریبا شپږ سورتونو کې دقه حامیم راغله. سورت غافر، سورت فصلت، زخرف، جاسیه، احقاف. او هغه سورتونه چې د هغې په سر کې حروف مقطعات درې راغلي هغه 14 سورتونه دي. لکه مثلا الف لام میم، دا درې حروف مقطعه راغلي دي شپږ سورتونو په سر کې. پاکې سورت بقره ده، سورت آل عمران ده، سورت عنکبوت ده. د دې سورت والا سورت عنکبوت، همدارنګه سورت لقمان، سورت روم، سورت السجدہ. یا الف لام را راغله همدغه درې حرف دي خدا په 50 سورتونو کې ده. سورت یونس، سورت هود، سورت یوسف، سورت حجر، سورت ابراهیم او سورت طاسیم میم. چې دا دو سورتونو کې راغلي طاسیم میم، سورت شعراء او سورت قصص کې. ها دو سورتونه دي سیدي چې د هغې په سر کې حروف مقطعات 4 راغلي. سورت الرعد، الف لام میم را، او سورت اعراف الف لام میم صاد. او دو سورتونه دي چې د هغې کې حروف مقطعات 15 راغلي. یو سورت مریم ده، کاف ها یا عین صاد. او بل سورت شورا ده، ح میم عین سین قاف. نهش سورتونه کې دا حروف مقطعات راغلي. بیا دا ټول حروف مقطعات چې راجمه کې بحذف المکرر، تکرار ته لري کې، نو 14 حروف دي. 14 حروف چې دې جمله کې علماء راجمه کړی دی نص حکیم، نص حکیم قاطع له سر. نون ده، صاد ده، حی ده، کاف میم. نص حکیم قاطع له سر. شیعاګان را لګېدلي هغې وله د خپل د مذهب د تایید مطابق ترتیب وله ورکړی چې ګوره دا حروف مقطعات دلالت کوي په خلافت د علي. و د دې حروف مقطعات چې مکرر ته حذف کې معنی دا ده صراط علی حق نمسکه، صراط علی حق نمسکه. د علی لار حق دا نمسکه من په عمل کو. دا شیعاګانو په مقابل کې سنی را لګېدل. هغه ویلي دي چې نه د دې عبارت حذف د تکرار چوک کې مقصد یې دا دی صحي طریقک مع السنه، صحي طریقک مع السنه، خپل لارې د سنت سره موافقه که. نو هغه وایي چې دا حروف مقطعات مکرر چې حذف کې دا دلالت کوي د سنت په اهمیت باندې. وایي د دې مقصد دی صحي طریقک مع السنه. بیا دا 14 حروف نیم
د حروف تهجی دی ټول حروف تهجی اتیش دي په دې اتیشتو کې 14 حروف مقطعاتو کې ذکر شو د سورتونو په سر کې او باقی 14 هغه په دې سورتونو په سر کې نه دي ذکر شوي هغه مفسرین کبه زاوی نور مفسرین هغه دا نقطې ویلې دي چې دا کم ذکر شوي کم حروف مقطعات دي اشرف من المتروکه وإذا حروف اشرف دي په نسبت د هغه حروف مقطوعه چې هغه په دې سورتونو په سر کې نه دي ذکر شوي او تفسیر ابن کثیر وی بیان ذلك من صناعه التصریف اوس دا غي اشرفیت دا د علم الصرف سره تعلق لري همې ځین کې دا کینه وي دا حروف مقطعات چې د کم صورت په سر کې راغلي دي په کم صورت کې سر کې نه دي راغلي نو دا کیف متفقا نه دي یعنی څه حکمت به نه څه مناسبت به نه سورۃ النساء کې نه راوړو سورۃ انعام کې نه راوړو سورۃ بقره سورۃ ال عمران کې سورۃ اعراف کې راوړو دا کیف متفقا نه ده بلکې چې د کوم صورت په سر کې حروف مقطعات راغلي دا غي سره مناسبت مثلا الف لام میم صاد الت صاد راغی سورۃ اعراف کې اوس صاد راوړو او سورۃ رعد کې الف لام میم را دیو څه زیات کو نو د دې رات سره مناسبت ته سواد د سورۃ اعراف سره مناسبت ته د هر سورۃ څخه چې کوم حرف مناسب دی اقو سره وړه دویم په کلام د عربی کې د حروف مقطعات با استعمال دل اگر کمنگ تبا صراحتا نہیں معلوم لیکن دا حروف مقطعات راوڑل دا با عربو کول ولیکن نوے نو پا کاردا دے چی مکی مشرکانو پا قرآن اعتراض کڑے وے چی دا څنګه دا اللہ کلام دے دا دے پسر کی حروف مقطعات استعمال شوی دی دا اعتراض نکول د مشرکانو په قرآن باندې په ذکر د حروف مقطعاتو دلیل دی په دې چې د هغې په کلام کې حروف مقطعات به استعمالېدل او دا به دوی فصاحت او بلاغت ګڼلو نو ځکه قرآن د حروف مقطعات د سورتونو په سر کې استعمال کړي هوسه دا حروف مقطعات چې د صورت په سر کې راغلي اې د دې معنا شته او کنهشته نو په دې کې د علماء اختلاف دی خدغه اختلاف رجع اصل کې دوه قول ترازی یو قول علماء اغدا ده چې معنا مقصود د دې حروف مقطعات غیر معروف واذا من تنظ معلومه او دا من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه دا هغه متشابهات نه ده الله ته علم معلوم ده فنحن نؤمن بظاهرها ونكل العلم فيها الى الله تعالى موږ به په ظاهر باندې ایمان راوړو چې بس دا حروف دي الله استعمال کړی دي د دې یو مطلب او مراد شته او موږ ته نه معلوم او موږ په ایمان لرو چې دا حق دی او فائدہ د ذکر کولو
چې په معنی موږ نه پوهېږو الله ذکر کړی دي نو په دې کې پیدا د طلب الایمان بها موږ نه مطالبه د ایمان ده چې تاسو په دې ایمان راوړئ او په موږ امتحان دی چې موږ په معنا نه پوهېږو ایمان پې لرو که نه لرو بس موږ په ایمان لرو دا رایه د عبدالله ابن عباس ده او دا د شعبی رایه ده سفیان ثوری رایه ده ابن المنذر د شعبی نه قول نقل کړه چې انه سئل عن فواتح السور واذا نه تاسو کړی شو د سورتونو د ابتدا متعلق چې د سورت په ابتدا کې دا کوم حروف مقطعات راغلي د دې څه معنا ده نو هغه ویل لكل کتاب سرا ان لكل کتاب سرا وان سر هذا القران في فواتح السور واذا هر کتاب یو رازي راز او د قران راز چې په فواتح السور کې ده دارنګه د عبد الله ابن عباس نه قول نقل له چې هغه عجزت العلماء عن ادراکها عام علماء د دې ادراک نه عاجز دي معنی نه پوي علي نه قول نقل له ان لكل كتاب صفوه وصفوه هذا الكتاب حروف التهجي د هر کتاب یو مغزي او د حروف د الله د کتاب مغز حروف التهجي ده همه په دې قول باندې اعتراضات دي چې په اعتراضاتو کې یو اعتراض ده چې د حروف مقطعات معنا باندې انسانان نه پوهیږي او دا د متشابهات نشو نو به په دې باندې خطاب کولو کې څه فائدہ شو دا خود سیده لکه خطاب کول په محمل او خطاب په محمل خو فائدہ نه لري او یاد سی وایا دا خود څه شو لکه عرب ته په عجمی باندې خطاب کې یا عجمی ته په عربی باندې خطاب کې چې سره په خطاب په معنا باندې پوهیږي نو دقه چې دي حروف په معنا مونږ پوه نه شو نو بیا ولی الله مونږ ته دې صورت په سر کې دارا وړي دي هدا دې نه بیا علماء جواب کړه جواب یې ده چې ګوره څنګه الله مو مکلف کړي په بعضې داسې عباداتو چې د هغې په معنا موږ پوهېږو او بعضې داسې عبادات دي چې غیر معقول المعنا په معنا موږ نه پوهېږو مثال په طور صلات زکات صوم دا عبادات دي خو معنا موږ ته معلومه ده په مانځه کې غرض عاجزي ده الله ته په روژه کې خپل شهوت ماتول غرض دی زکات کې دفع د حاجت د فقراو ده او بعضې داسې احکام دي چې د هغې په حکمت موږ نه پوهېږو لکه حج کې ته اوس عرفات ته لاړ شو مزدلفه کې شپه وکړو شیطان بوڅلي په مینا کې په کاڼو باندې اوله دې کې څه فایده ده دشتو ته تللی هلته شپې کولو په مینا کې شپې کولو بوڅلي اوله معنا باندې موږ پوهېږو نه او شریعت موږ ته پې امر کړی دی موږ یې کوو یا لکه اودس خروج د نجاست د یو ځای نه وشي او اینځو موږ تاسو مخه او لاس سره د هغه نه چې تازه په صابون وینځه او که بیا د نه اودس دې مات شو بېرته به څه کې
مخولاس په اوبو باندې انځي دې ته غیر معقول المعنى وي افعال دو قسمه معقول المعنى غیر معقول المعنى دغه سي الله موږ ته خطابات دو قسم کړي بعض خطابات معقول المعنى په معنی موږ پویو او بعض خطابات د سیدی چې داغه په معنی موږ پویو نه او بیا علما وايي امتثال د هغه عبادتو چې په معنی نه پويږي دا اوچته په نسبت د معقول المعنى ولې بدی کې دلالت ستا په ایمان کې په معنی نه پويږي به منی دا دلالت کې ستا په پورا انقیاد او چې معنی د معلومه شو کې دې شي انقیاد د چا د وجه نه کې هغه معنی د وجه نه کې نو پای کې دونه کمال نه ده دغه څه خطابات تم والا دلتم الله مونږ ته خطاب په الف لام میم په حروف مقطعات د صورت په سر کې کړه غرض یې پکې ظهور الانقياد والتسليم چې څوک الله ته پورا غاړه دی او څوک یو ته نه دی دویم جواب دا ده چې ګوره مونږ چې وایو چې دې په معنا الله پويږي دې مقصد خدا نه دی چې بل څوک به نه پويږي رسول الله صلی الله علیه وسلم په معنا پويدو کنه الله هو رسول اعلم الا به محمل وي چې څوک به نه پويدل نو موږ به نه پويګو خو رسول الله دې په معنا په خطاب پويدلو دي کې خطاب رسول الله ته هم کې دې چې په صحابه کې بعضي اوچت صحابه چې هغه هم د دې په معنا باندې پویدل او من چې نفي کو د چانه کو عام خلقونه چې عام خلک د دې په معنا نه پويږي نو دې وجه څنګه شلو خطاب په محمله نشو دریم جواب هغه دا ده چې ګوره ټیک د دې په معنا څوک پويږي نه خو لیکن عربو به چې کله د قرآن ته غوږ نه کې غوستو نو د صورت په سر کې به چې دا حروف مقطعات رااله نو استبدی مکه مشرکان غوږ قرآن ته کې غوستو چې ورګه دا څه وایي نو هغه ته متوجه شو نو است د اوریدو په اثر وکړو نو د دقیق حکمت د وجنا حروف مقطعات را لګر ک په معنی مونږ پویګو نه خو په صورتونو کې د دې غرض د پار راغلي چې مشرکان څه کی او ته متوجي کی یو ناشنا غونته کی تکلم او کی چې مشرک ته متوجي کی چې څه وایي دا د ستې لکه کله یو عنوان سره ناشنا غونته کی وګوري کنه ناشنا غونته کې عنوان چاله کڅ دی پکې ولاندې چې وګوري خبره تاسو به معلومه نو دا متوجه کېدل یا څلورم جواب دا ده چې ګوره دې کې مقصود هغه دا ده چې مکه مشرکانو انکار کو د دینه چې دا قران د الله کتاب ده بلکې ودا رسول الله د ځان نه جوړ کړه نو دې حروف مقطعات کې تحدي د مکه مشرکانو ته اے مکه مشرکانو تاسو وی چې دا قران د الله کتاب نه ده محمد رسول الله د ځان نه جوړ کړه نو راشي کدا پیغمبر د ځان نه جوړ کړی نو دا قران کوم د الف با تا ساده دي حروف التهجیونه جوړ دی چې دا پیغمبر جوړولې شي نو تاسو هم راشي د دې پرنګي کتاب جوړ کړئ کنه او دا سم مقابله وکړي نو چې کله نشي جوړولې نو دا دلیل دی په دې چې دا رسول د ځان نه جوړ کړي دا د الله کتاب دی الله نازل کړی دی دیوتا تاسو هم راشي د دې تابعداري وکړي دیو جنا دا سورت شروع کو د سورتونو په سر کې دا حروف مقطعات راوړ اگر که په معنی موږ نه پوهیږو خو لیکن غټ مقصد پکې څه دی تحدي او وجه دا ده
کم ځای کې چې حروف مقطعات راغلي دي نو ورپسې وروسته عظمت د قرآن راغلی، عظمت د قرآن. لکه ګوره دلته الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، الف لام میم صاد كتاب انزل اليك فلا يكون في صدرك حرج منه. سورة يوسف الف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور. سورة ابراهيم کی، سورة يوسف کی الف لام را تلك آيات الكتاب المبين. نو کم ځای کې چې حروف مقطعات راغلي دي نو په هغې پسې وروستو عظمت د قرآن ذکر شوی دی. نو وایي معنا باندې موږ پوهېږو نه، خو لیکن په دې کې تحدي د مشرکانو ته چې راشي دا صورت جوړ دی د هغه حروفو نه چې د کوم حروفو نه تاسو خپل قرآن جوړوئ. نو کله چې تاسو عاجز شوئ د دې د مقابلې نه نو په خپله ومنئ چې دا کتاب دی د الله نازل کړی. نو دا یو قول شو د علماو، او هغوی ولنډ وایي الله اعلم بمراده، الله د دې صورت په مراد او په مقصد باندې پوهېږي، هغه ته پوهه دی د دې په مقصد باندې. دویم قول ته پرېږو کې زر ستړي وکړو انشاءالله تعالی.